علاقه ده. پرون دا ناخوشګواره واقعه چې کومه شوې ده او د افغانستان د سایډ نه کومه ګولۍ دلته راغلې ده او دا بدقسمته کورنۍ په هغه باندې ټارګټ شوې ده. زه د هغه فاتحې دپاره راغلی یم او زه د خپل صوبایي ګورمنټ او د خپل آی جي ایف سی عمران راو صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې زه څنګه پرون راورسېدم. زما سره وزیر اعلی صاحب هم رابطه کړې ده، زما سره آی جي ایف سی صاحب، ځکه چې دا پوج زمونږ دی، دا ملک هم زمونږ دی، د دې سرحداتو په حفاظت باندې په دې لوړو لوړو څوکو باندې زمونږ چې دا ځوانان په ډیوټیانو باندې دي، نو دا زمونږ د دې ملک دپاره، زمونږ د دې خاورې دپاره چې دا ملک هم زمونږ دی، دا پوج هم زمونږ دی، دا خاور هم زمونږ ده. که دا ملک و دا پوج و دا خاوره وه موږ به میستو، که پاکستان نه و دا خاوره به هم نه. نو زه د همدردۍ په بنیاد باندې د صوبایي حکومت د طرفه د دې والد صاحب ته، د دې کم شهدا چې زمونږ 4 ځوانان شهیدان شوي دي، په دې غم درد کې ټول د باجوړ عوام او ټول سیاسي ګوندونه په دې غم کې شریک دي. څوک به دې ځای له راغلي، څوک به نه راغلي. دا زما ورونه دي، زما قام دی، زه د دې نماینده یم. زما دا فرض جوړېدل، ما د خپل فرض او د حق ګڼه چې زه دې ځای له لاړ شم او د دې غم ځپلې کورنۍ سره هغه خپله همدردي وکړم، په دې غم کې ورسره شریک شم. د صوبایي حکومت د طرفه دا د یو انسان قیمت نشي کېدلی، خو دا د همدردۍ په بنیاد باندې 10 لکه روپۍ د یو کس دپاره 40 لک روپۍ به انشاءالله د ده والد صاحب ته ملاو شي په ورځ 2-3 کې. هغه که دوی اکاونټ و، ما له هغه اکاونټ نمبر راکړي، پق خپل اکاونټ به ورته پیسې راځي، نه به په چا پسې د منډو تړلو ضرورت وي. او زمونږ د پښتنو دلته په غم ښادۍ کې د یو بل سره د همدردۍ په بنیاد باندې موږ چا له ګډ بوځو، د چا د چورګوړي وس کېږي چا له چورګوړی بوځو. چونکې دا علاقه ډېره لرې وه، په ما باندې د دې قام په ما باندې ذاتي حق و. نو زه د خپله ژبه د دې کورنۍ دپاره او د دې قام دپاره، زه د خپله د ډوډۍ د دې د میلمنو او د ډوډۍ د خرچې دپاره، زه د خپل طرفه دا زما خپلې ذاتي پیسې دي، دا 1 لک روپۍ دي زما له طرفه، دا ستا د ډوډۍ او د میلمنو د خرچې دپاره دي. دا د خپل څه سنبال کړه. او نورو موږ په دې غم کې، په دې درد کې، په دې غم درد کې زموږ بار نه ایستو، موږ د څه په دې غم درد کې شریک یو.